زمونږ په سر باندې قایم او دایم لري چې هغوی خپل وخت وباسي او دلته راشي او زمونږ سره زمونږ په دې مجلسونو کې شریکېږي. زه ستاسو مخې ته مختصر شانتې یو ګزارش کړم. نن سبا ټوله دنیا کې یو ټرین روان دی د علما کرامو خلاف په مختلفو طریقو سره د مذهب د بدنامولو یا د مذهبي طبقې د بدنامولو کوشش کیږي. مونږ دغه ما وختي سات کې مې وځي کې عجب ګل کلی کې جنازه کې دا جنازه او خو با جنازه کې مې دا گزارش وکړو ځکه د عوامو د اعتماد دوی ته دا خبره رسول دوی په دې خبره باندې پوهه کول په حیثیت د یو طالب علم دا زموږ استادو ذمہ داری ده. زه د خپل ذمہ داری ګڼم چې دا خبره زه تاسو ته در ورسوم او دا تاسو ذمہ داری ده چې دا خبره مخکې تاسو ورسوئ. دلته چې کله انګریزان رالل په 1603 کې دلته د ایست انډیا کمپنۍ جوړ کړه دا په دنیا کې واحد داسې یو کمپنۍ وه او دا د انګریزانو واحد داسې پته شوې ده په تاریخ کې چې په دې کې جنګ نه دی شوی. دای په معاشي لحاظ سره دلته په هندوستان باندې قبضه کړې وه او زمونږ د هغه وخت تعلیمي نظام دای د دنیا په نظر کې سپک ګرځولی و او دنیا ته دا یو سوچ ورکړی و خاص کر زمونږ د هندوستان خلکو ته چې چاته انګریزي نه ورځي دی به تعلیم یافته نه وي د پارسۍ د عربۍ او د اردو هغه چې کوم مقام دلته حاصل کومه مرتبه حاصله وه او د خلکو به په اردو یا پارسۍ او عربۍ کې علم زده کوو د هغې هغه ګراف یې ښکته وغورځو او دې هندوستانیانو ته نوی یو تصور او نوی شکل ورکو چې تاسو اول انګریزي زده کوئ چې چا له انګریزي نه ورځي دا به تعلیم یافته نه وي. انګریزي دقه رنګ یو ژبه ده لکه چې پښتو ده او زما په خیال د انګریزي د پښتو نه ډېره بیکاره ژبه ده. دا د پنجابۍ نم ډېره بیکاره ژبه ده. په ژبو کې ماته د ټولو نه بې خونده ژبه ده انګریزي ښکاري چې بس زما په خیال باندې هفتې ټیویشن وکړي نو بس بیا سړي ته هغه غونډه ژبه یادوي. کم از کم سړی پرې د خپلې خبرې زده کولی شي خو انپړه سړی هم یاده کړي. بیا هغوی دلته د علما کرامو خلاف یو سازش کړی و. اوس نن سبا بیا په ټوله دنیا کې دغه سازش روان دی. زمونږ په مردان کې خصوصا یو کس لګیا دی. بله ورځ یو ځای کې زه جنازه کې لګیا وم هغه ولاړ وم ما دا خبره وکړله. دا یو سازش روان دی چې علما کرام به د خلکو د مزاج مطابق دین بیانوي د خلکو د مزاج مطابق به قانون سازي کوي. نو زه خو تاسو کله کله ما په دې جرګو کښېنئ چې کله ما سره په جرګه کې د ملګري ناست دي زه هغه جرګې والا هغه مشرانو له هم قسم ورکړم چې خبره به د شریعت مطابق کوو که د شریعت مطابق یې نه کوئ یا کو پرس کې د دوی په مرزو باندې هم خبره کېږي چې دوی دواړه فریقین پرې راځي خو غیر شرعي کار به پکې نه کوو. اوس دا علما کرام چې کله په اسمبلی کې ناست دي او دا قانون سازي کوي نو دې ته سیاست وایي او د دې ټولې دنیا چکر دا روان دی چې دا مولیان د دې سیاست نه بار کوي. اوس خو موږ په مدرسه کې ولاړ یو په جومات کې ولاړ یو زه درته د الله په ذات باندې قسم خورم که مولانا فضل الرحمن صاحب نه موږ څوک دې مدرسه کې نه پرېږدي. زه خو په عملي سیاست کې ما ستاسو دې ځای کې اوس مخکې ورځو کې الیکشن هم وکړو زما په خیال زموږ چیرمین صاحب حاجي محمد علي صاحب هم ناست دی ډېر مذهبي سړی دی الله پاک دې په عمر کې برکت واچوي او احسان هم دا دی ناست دی احسان الحق صاحب دا هم چیرمین دی دلته فاطمه باندې دغه فاطمه ویلیج کونسل باندې الیکشن وګټو ډېر مذهبي خلک دی الله پاک دې په عمر کې په علم او عمل کې برکت واچوي. خو ګدا مولانا فضل الرحمن صاحب او دا علما په سیاست کې نه موږ او تاسو نه څوک جومات کې پرېږدي نه هم څوک مدرسه کې پرېږدي او په معاشي لحاظ سره زموږ داسې قتل روان دی چې موږ ته خو هېڅ تکلیف نشته. ستاسو به د یوه سترګه جاړي او دا بله به خاندي خو مولا له به پیسې راټولوئ لږې لږې به راوړئ 8000 روپۍ به راوړئ خو بیا به مولا له پیسې راوړئ. خو دا تکلیف چا ته دی د دیاړي مار تاسو یاستئ که موږ یو ستاسو نه تپوس کوم دیاړي څوک کوي منګه خو دیاړي نه کوو نیزه کوم نیزه الله جان صاحب کوي نه عقل مولي صاحب کوي دیاړي څوک کوي پیسې څوک ګټي. نو دا څونه بحران چې راځي د دې تاوان به چاته رسېږي دا به تاسو ته دا تاوان رسېږي. نو تاسو د دې سوچ نه د اړولو دپاره په مختلفو طریقو باندې خلک لګیا دي د مولا د بدنامولو کوشش کوي یا تاسو ته دا خبره کوي چې کو دا مولا ستاسو په جومات کې سیاسي خبره کوي دا د ګریوان نه ونیسئ. تاسو چېرته اورېدلي که نه نو لکه چې زه سیاسي خبره کوم تاسو ما د ګریوان نه نیسئ نو دا به څونه بې خونده مقتدي دا به څونه بې خونده شاګرد دی چې په خپل امام پسې به راپاسېږي او هغه به د ګریوان نه نیسي. حضرت قاضي فضل الله صاحب دامت برکاتو هم هغه وایي چې غیر سیاسي سړی خو مثال خو د زناوري په ده کې پیزوان اچول غواړي. به هر حال مونږ زه په حیثیت د مولا باندې ښه کلک مولا مې د الحمدلله د دې استادانو په دعاګانو کې د الله پاک ما راولي د دوی د دعاګانې د الله پاک ما او تاسو ټولو ته شامل حال کړي او زه سیاسي مې
زه کلک سیاسیم کو بیا موقع ملاو شو ان شاء الله د کتاب پناه باندې به الیکشن کوم زب جنازم کوم زب په جمعات کې مدرګم الله دې زمام اخلاص نصیب کړي والله پاک دې تاسو ته اخلاص در نصیب کړي او کم سړی چې په مولا پسې خبرې کوي کم سړی په مدرسه پسې خبرې کوي زه تاسو ته یم هغه سړی باندې مت دوا کوي مې خپل خواته پرې دی دغه پلیت سړی بس تاسو خواته راشي المرء مع من احب نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د چا سره محبت د ابوي سره برپاسيږي خدا نه خواسته دغه پلیتو سره چې په آخرت کې را پانسیږو الله پاک د امام دغه نن خلکو نو ساتي والله دې تاسو مو ساتي بهر حال اوس به ان شاء الله حضرت شیخ سے بیان کوي داغه نه پس به شوکت په سبب ان شاء الله د ماشومان ته ختم کوي دستربندي وکړو او بیا به ان شاء الله منځم زمنګ د پوغم په 4 بجې باندې مونږ ته معاف کیږي پوغم په 15 بجې باندې پوغم په 15 بجې باندې مونږ ان شاء الله بیا به جمع کوو دا دعا چې وشي د دعا نه بعد بیا جمع کوو جن کی کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک جن کی کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک ان کی تقریر سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں